أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دا مضمون دے انفاق فی سبیل اللہ اغا ذکر کیگی. مخی مشروعیت جہاد او قتال دے اغی حکم اس دے انفاق فی سبیل اللہ دے اغی ذکر کیگی او در ترغیب اغا چدینو اللہ تعالیٰ دے یو مثال شکل کی اغا ورکی چې تاسو د الله په لار کې چې خرچه چې دی نو وکئ نو دا د عامو خرچو په شان د هغه چې دی نه مه ګڼئ. د دې مثال هغه داسې دی لکه یو سړی دی هغه یوه دانه هغه چې دی نو وغورځوله او د هغې نه بیا وږي هغه چې دی نو راووتل او په یو وږي کې هغه کې سلسل هغه دانی نو د یوې دانې نه دغسې 100 دانې چې دی نو هغه جوړې شوې. بیا دغه د یوې دانې نه په یو وږي کې 100 نو چې دا 7 وږي دي نو لکه د یوې دانې نه 700 هغه دانې هغه جوړې شوې. او دې کوم حصر نه دی والله یضاعف لمن یشاء او الله د چنکۍ چاته چې خوښه شي د دې نه زیاتې هغه وله ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی لار کې یو سړی د کجوري دانه ورکي او الله د هغې داسې چې دی نو زیادت چې دی نو کوي د احد د غروم ته هغه چې دی نو ترنه جوړ کړي. نو حضرت تانوي وایي چې دا د 700 یا د 7 لکو یا د 7 کروڑو وغیره داسې مثال دی. د کجوري یوه دانه هغه د احد په غر کې د هغې خو بېشماره په کربونو د هغې مثالونه دي. نو دا لکه سار چې موږ ویلو چې دا د موقع مطابق یا د اخلاص مطابق الله تعالی اجر هغه ورکوي. نو دا په ضمن د یو مثال کې الله تعالی ترغیب هغه ورکوي چې تاسو به 1 روپۍ هغه چې دی نو خرچ کوئ خو دا به 700 ته بلکې د موقع مطابق کیدی شي چې دا د 700 نه د هغې نه هم زیات شي. ستاسو هغه موقع ته الله تعالی ګوري بیا ستاسو اخلاص هغې ته هغه ګوري. مثل الذین ينفقون اموالهم مثال د هغې خلقو چې هغو خپل مالونه خرچ کوي د الله په لار کې. د الله لار د الله رضا ته وایي. دا د یو خاص هغه موقع نه ده لکه څنګه زموږ تبلیغ والا فی سبیل الله تبلیغ هغې ته چې دی نو وایي. نو دغه رنګې د طالبان چې خرچه کوي یا په طالبانو چې څوک خرچه چې دی نو کوي دا هم فی سبیل الله دی. دغه شان په حج او عمرې له چې څوک چې دی نو ځي دا هم فی سبیل الله دی. یا مثلا چې دی نو دغه کوي دا غازیان هغو په ځان باندې چې دی نو خرچه کوي یا په غازیانو باندې څوک خرچه کوي دا هم فی سبیل الله دی. دغه شان د دغې یتیمانانو باندې کونډو باندې مساکینو باندې دې باندې چې دا خرچه چې کېږي دا ټول فی سبیل الله یعنې د الله لار د الله لار نه عبارت د الله رضا ده. اوس د دې یو خاص ځای پورې فی سبیل الله هغه مخصوص کول هغه چې دا ناپوهي ده. لکه تبلیغ والا اکثر چې دی نو هغه وایي چې دغه د الله لاره کې څوک وځي نو بیا ټیک ته دا د تبلیغ لتلل دا د الله لار ده. نو علم لتلل هم د الله لار ده که نه. دا جهاد له چې دی نو تلل دا هم د الله لار ده. او عمرې او حج هغې لتلل دا هم د الله لار ده. د علماو مجلس ته تلل د هغو جلسې جلوسونو هغې ته تلل دم د الله لار ده. ځکه د الله لار دا عبارت دی د الله د رضا نه. نو دا فضایل که د تبلیغ والا
د دې تبلیغ لپاره کوم هغه چې دی نو ذکر کوي نو دا د طالبانو لپاره هم ده، دا د غازیانو لپاره هم ده، دا د دغه یتیمانانو مساکینو د هغو د جدوجهد لپاره هغه هم ده، او دا د علماو مجلسونو د هغو جلسو هغې له چې دی نو تلل، ځکه د فی سبیل الله مقصد هغه چې دی نو د الله رضا، کوم شي کې چې د الله رضا وي. لکه اوس یو سړی دی یو ځای کې درس کېږي، هغه راځي په ګاډي کې، هغه چې دی هغې له 10 روپۍ کرایه ورکوي یا 20 روپۍ کرایه ورکوي، یا خپل ګاډی خپل موټر سایکل هغې کې چې دی نو دغه پټرول هغه چې دی نو هغه اچوي، هغه خرچه کوي، نو دا ټول فی سبیل الله هغې کې راځي. نو د دې وجې نه که موږ یوازې د دې چېرته د تبلیغ پورې د هغې تخصیص چې دی نو وکړو، نو ګوره دا د تبلیغ لا دغه مولانا الیاس رحمه الله دا ترتیب ورکړ دی، دا ترتیب مولانا الیاس صاحب هغه چې دی نو هغه ورکړ دی. نو د دې نه مخکې خو دا ترتیب نه و، نو دا قرآن خو مخکې هم و، نو د دې څه مطلب دی چې ګڼې دې باندې چې عمل چې دی نو نه دی کړی. نو دې وجې نه فی سبیل الله د دې تخصیص دا ګورې د یو قسم پورې هغه نشته، او دا هم ذهن کې هغه به کېدی. د حضرت شاه صاحب مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله دغه یو کتاب دی اکفار الملحدین، ملحد خلق د هغو کفر هغه څرګندول، اکفار الملحدین، هغې کې هغه لیکلی چې یو شرعي خبره ده، او هغو یو خبره هغه چې دی نو واغېستله، یو جماعت چې دی نو جوړ شو، هغو یو ځان له یو منشور یو نصب العین هغې چې دی نو ځان له هغې چې دی نو کېښود، او دقه چې دی نو معیار د کفر او د اسلام چې دی نو هغه وګرځو، نو په دې سره د دو هغه اسلام هغه هم چې دی نو خطره کې شو. لکه اوس ګوره د احنافو د هغو خپل یو دغه مسلک دی، د هغو خپل یو طریقه ده، ولې چې احناف وایي چې دقې باندې څوکي هغه مسلمان دی او نور هغه مسلمانان چې دی نو هغه نه دي. نو ګوره شوافي هم مسلمانان دي، حنابله هم دي، موالک هم دي، دا غیر مقلدین اهل حدیث چې ورته وایي دا چې دی نو هم دي. نو ستا څه مطلب چې ته د یو احنافو ته هغه مسلمان وایي چې دا نور نه دي؟ نو دقه شان که اوس دا طالبان دي، دا طالبان دو وایي که څوک سبق چې دی نو وایي مدرسو کې بس دا مسلمانان دي، او که د دې نه بار دي هغه مسلمانان نه دي. نو دقه شان که د تبلیغ والا هغو دا یو ذهن چې دی نو جوړ کړ چې په دې طریقې باندې څوکي هغه به مسلماني، مثلا هغه سې روزه لګوي، هغه چیله او نور کوم طریقه چې د تبلیغ والا ده هغه کوي، د دې مسلمان دی، او چې دغه کار چې دی نو هغه نه کوي، نو بس دی چې دی نو دغه مسلمان هغه نه دی، یا دی چې دی د اسلام هغه چې دی نو ناقص دی، هغه چې دی نو کمزوری دی. نو دغه شان عقیدې والا خلک دا په خپله بیا د دوی ایمان په خطره کې هغه ګرځي. ټیک ته دغه کار څوک کوي دا هم اسلام دی، درس کوي دا هم اسلام دی، امامت کوي دا هم چې اسلام دی، د نور فتوی چې دی نو ورکوي، تصنیفونه چې دی نو کوي، دا ټول چې دی نو اسلام دی، دا ټول فی سبیل الله دی. نو دې وجې نه دا څه نه هغه ناپوهي هغه ولګي دی فی سبیل الله هغه یو ځای پورې مخصوص کړي. نو فی سبیل الله د الله رضا ته وایي چې کوم شي کې د الله رضا وي دې کې کومه خرچه چې کوي د هغې ته الله تعالی هغه اجر هغه راکوي. او دا مو وایي چې دقه فی سبیل الله دی او دا نور چې دی نو نه دي، بس فی سبیل الله د الله رضا ته وایي چې کوم ځای کې د الله هغه رضا هغه مقصدي. کمثل حبة په شان د مثال د دانې دی، انبتت 7 سنابله چې هغه ووږي هغه زرغون کړي، او فی کل سنبلة 100 حبه، په هر وږي کې 100 دانې. دا مفسرین وایي چې دا د غنمو د دانې دا یو خصوصیت دی چې د هغې نه دومره دانې جوړېږي، نور فصلونه داسې نه دي، دغه جوار داسې نه دي، شولې چې دی نو داسې نه دي، وربشې داسې نه دي، دا یو د غنمو چې دی نو دانه ده چې هغې کې الله تبارک وتعالی دا یو کمال هغه پکې هغه ایښی دی. معرف القرآن کې مفتی صاحب وایي چې دې کې ګورې شرایطو ته هم اشاره راغله چې الله تعالی د دې مثال ورکړی په شان د دانې. نو کومه دانه هغه فصل زرغونوي او تیغ چې دی نو کوي چې هغه روغ وي،
هغه که دننه سپږو چې دی نو خوړلي او دغه پرپرکو نو هغې نه دغه نه زرغونېږي د هغې نه بیا تیغ هغه نه زرغونېږي. دویمه خبره دا معلومه شوه چې هغه کوم ځای کې دی دا دانه چې دی نو غورځول د هغه هم د دې صالحه وي. دغه شان ته که ته لاړ شې کاڼ کې او شګو کې چې دی نو دغه وغورځوه، غنم چې دی نو وغورځوه، سل کاله دغه کار کوه، دې نه به هېڅ شی چې دی نو هغه راونوځي. نو دې کې هغه کوم ځای کې چې خرچه کوي هغه هم د دې صلاحیت لري. ستا مثلا چې دی نو اوس یو ځای کې دغه ډمه ده، یو ځای کې چې دی نو ډم دی او هغه ډېر ښه توری وي، ډېر ښه ډول چې دی نو وایي، ته ولې چې دی نو انعام چې دی نو هغه ورکوي. نو ستاسو مطلب دی چې دې نه به ما 200 درجې چې دی نو هغه جوړېږي چې د هغې هغه توری د هغې هغه ډوله ګډه هغه چې دی نو تامن دی هغه ښه ولګېدله، لکه خلقو به پخوا لختوله چې دی نو دغه شان انعامونه چې دی نو ورکول. هغه محل هغه به هم د دې چې دی نو صلاحیت هغه به وي. بیا مفتی صاحب رحمه الله وایي چې دې کې دې ته هم اشاره ده چې دې چې دا کر چې دی نو کوي دا هم دې پوهېږي هم په دې کار باندې طریقه باندې هم پوهېږي. نو اوس هغه طریقې باندې چې کار هغه وکړي. بیا دا اله وږي چې دی نو هغه کوي چې د دې حفاظت هم چې دی نو کوي. رسول راځي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، د دې بیا تربیت هم چې دی نو کوي. دې له وخت په وخت باندې اوبه هم ورکوي، د دې ګور چې دی نو هم کوي. دا چې دی نو د آفاتو د هغې نه هم چې دی نو هغه بچ کوي. نو پس ته دغه اجر میلاویږي. نو دې کې هغه شرایطو ته هغه ټولو ته اشاره ده. دا نه چې د جیب نه پیسې چې دی نو راوکاږه نو بس تاله به چې دی نو دومره اجر هغه میلاویږي. هغه کوم ځای کې چې لګی هغه به هم د دې صلاحیت لري، طریقه بدله هم چې دی نو راځي، بیا به د دې چې دی نو حفاظت هغه به هم هغه کوي. نو پس ته به دې نه دا دغه 200 دانې هغه جوړېږي. والله یضاعف لمن یشاء، الله دوچر کوي د دې نه چې چاته هغه یې خوښه شي. والله واسع، دا واسعون په معنا د موسعون ښه الله تعالی فراخي راویستونکی دی او علیم د هر چا په نیت من دی هغه خبر دی. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا، چې بیا نه ورپسې کوي د هغې چې کوم خرڅ کړي منن زباد ولا اذن او تکلیف. دا نه دی چې 40 شیشه ورکړه بیا وایي تا سره ما دا کړي او تا سره ما دا کړي، او یا تکلیف چې بیا بله ورځې ورته وایي راځه ما سره سره ډورې به، راځه ما سره چې دی نو د کار وکړه، راځه ما سره دا پیټې هغه اوچت کړه، ما سره نور چې دی نو څه بوج هغه پې چې دی نو هغه اچوي. نو چې دغه شان خپلې خرچې پسې وروستو هغه نه نو لهم اجرهم عند ربهم، د دوی دپاره اجر دی په نزد رب د دوی باندې، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قول معروف ومغفرة. کله یو سړي سره شیشې چې دی نو نی او هغه ځای کې پکاري چې دی خرچه هغه چې دی نو وکړي، او څوک ورته وینا چې دی نو اومه وکړي چې جی دا مونږ جومات جوړو، دا مدرسه ده، دا یتیمانان دي، دا چې دی نو غریبانان دي. نو دی وایي چې یاره ما څخه شیشې چې دی نو نشته، که وشو بیا به زه پکې امداد وکړم. نو دا غوره ده د دې نه چې شی ورکړې او دغه تکلیف هم چې دی نو ورکوي. یتبعها اذى، د هغې نه وروسته تکلیف هم ورکوي چې سړی تاسو نه سړی نه خلاصېږي او تاسو نه سړی نه پرېږدئ او جو ته نه مړېږي. شی چې دی نو داسې وغورځوي وله چې چې دی نو دا واخله ته نه مړېږي. او کله کله دا ما په خپلو مه اورېدلي وایي د میږي پل به دغه شي د خطا شي خو ستا پل نه خطا کېږي، ته هغه شان هغه راځي. ډېر خلک یې هغه د مدرسو سره چې امداد کوي نو رسید نه اخلي او رسید دغې وجې نه نه اخلي، وایي دا دوی ځان څخه چې دی نو ولیکي بیا بله ورځې بیا سړي پسې راځي. ګڼې رجسټر ته یې وخېږئ هغه رسید لیکلو کې دغه پروت وي، نو ځینې خلک د دې وجې نه هغه رسید چې دی نو نه اخلي، وایي بیا د دوی نه سړی خلاصېږي نه. اولې ورځې نه مو ورکړو دا مدرسې دا جوماتونه دا ته نه وي دا چلېدل، او بیا به ته نه یې دا به بیا چې دی نو هغه وچلېږي. دا خو خپل یو حق وګڼه او د دوی په دې باندې چې الله تعالی دغه شان مصارف هغه درته مهیا کړي دي چې ته پکې خرچه وکړې، زکات ورکړې هغه ولګي، صدقه ورکړې هغه چې دی نو ولګي. نو شکر وباسئ. دا به تا کوم ځای ته چې دی نو هغه وړل بیا هغه درپسې راشي. که اوس تا ته دا حکم وي چې ته به یې وړې نو دا څو ګرانه وه. نو دې وجې نه دا د الله یو احسان هغه وګڼه
نو د هغې نه ښه خبره الله تعالی وایي قول معروف و مغفرة د شریعت مطابق چې دی نو خبره او بخنه چې لکه خلق چې معاف کا نو خیر من صدقه دا غوره دی دغه صدقې نه یتبعها اذى چې هغې پسې هغه تابع تکلیف نو دې وجې نه دا کار هغه مه کوه چې شی ورکې او بیا سل خبرې هغه ورسره وکړې والله غني حلیم الله غني دی تا څخه که دا غریب چې دی نو راغی نو ولې دا نه شو کولی چې ته د څخه چې دی نو لاړ شي ته دغه شان چې دی نو فقیر کې تا فقیر کې الله تعالی او د هغه ورکې هغه دې وودرې او دغه شان واقعیات ګڼ شي هغه چې دی نو شوي دي چې چا غریبانان او فقرا هغو ته سپک کتللی نو داسې وخت راغلی چې دود یې هغو ته هغه مجبوره شوي دي او هغو ته تابع شوي دي حلیم او الله بردبار دی هر څوک په هر وخت کې هغه نیسي هغه نه نو ځکه والله غني الله تعالی چې دی نو غني دی دې تا څخه رالیږل دی نو دې الله تعالی غني کولی هم شي او تا فقیر کولی هغه هم شي خو الله تعالی حلیم دی بردبار دی فوراً چې دی نو غریب هغه نه کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى مو باطلوئ خپل صدقې په اثبات سره او په تکلیف سره اثبات او تکلیف هغه خلقو له مو ورکوئ د دې مثال داسې دی کالذي ينفق ماله رئاء الناس چې د ریا د خلقو د ښودنې لپاره خپل مال خرڅ کوي ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان د ده مثال په شان د مثال د هغه ګټې دی علیه تراب چې دغه په هغې باندې خاورې فمثله د دغې سړي مثال په شان د مثال د ګټې دی معنا دا چې د ګټې شان ته هغه مثال شو چې دوړه پیدا لیکن چې باران وشي هغه دوړه هغه ووینځي نو دغه شان چې ستا دا نیت چې دی نو خراب دی نو لکه هغه دوړه د هغې څه فایده چې دی نو نشته دی هغه نه فصل زرغونی نه په هغې باندې چې دی نو بوټي چې دی نو کېږي نو دغه شان ستا دا مال هغه دغه شان هغه چې دی نو ضایع شو فاصابه وابل ورسې هغې ته باران فترکو سولده هغه پرېږي د صاف هغه چې دی نو پرېږدي لا یقدرون علی شیء ما کسبوا قدرت نه لري په یو شي باندې چې څه کړي والله لا یهدي القوم الکافرین ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال د هغه خلکو چې هغه خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د وجه د تلاش د رضا د الله نه دا مرضات دا مصدر دی او دا تا چې اوږده لیکلې شوې ده دا مصحف عثماني کې هغې کې سنې الفاظ هغه خلاف القیاس هغه راغلي ورنه د عربی ګریمر مطابق دا ګول هغه چې دی لیکل هغه پکارو وتثبیتا من انفسهم او د یقین نه د خپلو نفسونو نه معنا دا چې په زړونو کې دا چې دی یقین دی چې الله تعالی موږ له به اجر چې دی نو هغه راکوي نو د دې مثال داسې دی که مثل جنت بربوه ربوه چې دی نو دغې ته وایي د غونډۍ ته وایي لکه یو باغ په ډیرۍ باندې او دغه یوسف کمثل جنت بربوه اصابها وابل چې باران وشي فاتت کلها ضعفین نو دوګنه چې دی نو دغه خپله میوه ورکوي فإن لم يصبها وابل که باران ورته ونه رسي نو فطل یعنی فیکفیه طل هغې له شبه پوره ده دا غونډۍ باندې چې کوم فصل هغه چې دی نو وي په ډیرو باندې په غرونو کې چې کوم فصل هغه وي نو هغې له معمولي باران هغه کافي د هغې وجه دا ده چې هلته کې دومره ګرمایش وي اوس ګوره دا نور ګرمایش خو د نور نه دی که نه نو نور خو ټول باندې یو شان دی خو لاندې دا د نور چې کوم شعاع دي هغه ګرمایش دی هغه محفوظ کېږي نو دې وجې نه فصل هغه زر چې دی نو سوځي او په غرونو باندې په اوچتو ځایونو باندې چې کوم بوټي دي یا کوم ونې دي هغه ځای کې نور هغه چې دی نو د هغې هغه شعاع هغه چې دی نو جمع کېږي نه هغې کې څه سوري دي یا څه هلته کې سیلۍ هواګانې دي او څه دغه شعاع دې طرف ته راشي څه شعاع هغې طرف ته لاړ شي نو هغه تقسیم شي او په میداني ځمکو باندې هغې باندې دغه شعاع دا چې دی نو هغه جمع کېږي لکه اوس یو ځای کې یوه سکورټه
هغه چې دی نو هغه ورسره بل سکوره ټکي ورسره بل سکوره ټکي نو هغه پوره هغه تپ چې دی نو هغه ځای کې جوړ کړي او چې صرف چې دی نو یوه سکوره ښه ده هغې سره هغه کوټه هغې کې چې دی نو ګرمایش هغه نه پیدا کېږي نو دې وجې نه دا مثال هغه چې الله تعالی هغه د ذکر کو چې دې له باران پوره دی او که هغه نه نو شبه وله پوره ده لکه زمونږ خلک وایي د لمدو خټو لږې اوبه داروي نو د دې مقصد دا دی چې مسلمان هغه چې کوم کار هغه چې دی نو کوي هغه د الله رضا دپاره کوي نو که لږ کوي نو بیا هم چې دی نو دغه فایده ده او که نه ډېر چې دی نو کوي نو هغه خو بیا خود چې دی نو ډېر فایدهمن هغه دی والله بما تعملون بصیر ایود احدکم دا کم خلق چې په ریا سره بې ځایه خرچې کوي د هغې یو مثال هغه چې دی نو ذکر کوي د حضرت عمر رضی الله تعالی د هغه په مخ کې د آیات چا ولوسته نو هغه یو لویه کریږه ووښکله یو روړی د خولې نه هغه یې ووتله ځکه دې کې الله تعالی هغه داسې مثال هغه ذکر کوي خو یو سړی دی چې د هغه باغ دی د کجورو او د انګورو او تجري من تحتها الانهار دې کې چې دی نو دا اوبه دي او نهرونه دي او له فیها من کل الثمرات هر قسم هغه چې دی نو میوه هغه پکې ده او بیا واصابه الکبر بوډا شي او وله ذریة ضعفاء ماشومان جات کی اوس ګوره چې ځواني نو خلق تسلیم ورکړي چې سړی په ځوانانو باندې داسې خبرې راځي ته ځوان سړی بیا به وکړي یا یو سړی بوډا شو ولې زلمي زامنې دي ځکه یو نقصان ورته ورسېد هغه به مزدورۍ ته لاړ شي نوکرو ته به چې دی نو هغه لاړ شي نو چې بوډا دی بیا هم نور کار هغه نشي کولی نور کار تېنه نه متصور کېږي او جات کې هغه چې دی نو ماشومان دي او دقې باغ دې ته چې دی نو اسره وه فاصابها اعصار سخت سیلی چې دی نو هغه راشي فیه نار هغې کې اوري فاحترقت هغه باغ هغه ولې چې دی نو هغه وسېږي نو یو کس تاسو نه دا غواړي چې داسې ورسره چې دی نو هغه وشي نو دا تلاوت دا آیات دا چې کوم چا تلاوت کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه واورېد نو روړه یې کړله او د یو اژدها او یو غټه چې دی نو روړه یې د خولې نه هغه یې ووتله او افسوس یې وکړ دا د هغه مرائي د ریاکار د هغه مثال دی دی داسې خرچې کوي او وایي زه دا به ماله یو وخت کې فایده چې دی نو راکړي لیکن کله چې د الله مخې له لاړ شي نو هېڅ شی ورڅخه هغه ني هغه هر څه الله تعالی چې دی نو هغه هباء منصوره هغه یې جوړ کړي نو ځکه فرمایي ایود احدکم ایا غواړي یو ستاسو نه ان تکون له جنة من نخیل وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار سخت باد وي فيه نار چې په هغې کې اوري فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون یا ایها الذین آمنوا انفقوا دا فرمایي چې ګوره خرچه چې کوئ نو د پاکیزه شي به کوئ داسې نه چې هغه شی د الله په لار کې هغه چې دی نو ورکوئ چې لستم بآخذی تاسو د هغې اغوستونکي نه الا ان تغمضوا فيه مګر که چې شمپوشي پکې کوئ نو ځینې خلک هغو به داسې دغه شی د الله په لار کې ورکو چې هغې کې به غل وغشو لکه موږ هغې ته پېشواده وایو دا شولې چې کله هغه چې دی نو خلک هغه ومنګي او بیا والوځي نو دا لکۍ غوندې ورته چې دی نو وایي نو دې لکۍ کې دې کې دغه دانې ومای او دې کې چې دی نو بوسي زیات پکې بوسي نو دې ته موږ پېشواده وایو نو تاسو چې زکات ورکوئ د الله په لار کې څه شی ورکوئ نو دغه اصلي رشې نه چې دی نو ورکوئ داسې نه چې تاسو دغه پېشوادې د هغې نه ورکوئ هغې کې خو تش چې دی نو هغه بوسي نو الله یو مثال ذکر کړ چې هغه شی هغه د الله په لار کې ورکوه که تاله څوک هغه شی چې دی نو راکړي نو ته په خوشحالۍ سره هغه اخلي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض دا انفقوا من طیبات ما کسبتم د دې نه مفسرین وایي چې زکات مراد دی نو زکات هغه به وما چې دی نو صحیح شی هغه ورکوي ومما اخرجنا لكم من الارض
دین عشر مراد دی. امام صاحب وایي چې مما اخرجنا لكم راغی، نو دی وجنه په سبزیاتو کې هغه کوم چې دی نو دغه دی دا زکات دی، په میوو کې هغه کې چې دی نو زکات دی، او هغه چې حدیث کې راځي چې لیس فی خضروات صدقه، په سبزیاتو کې زکات هغه نشته. امام صاحب وایي د هغې مطلب دا چې هغه زکات نشته چې بیت المال ته وړلی کېږي، ځکه چې دا سبزیات چې بیت المال ته وړي هلته کې هغو چې دی نو هغه سټور کوي، نو دا خو څښا کېږي. دې وجه نه د دې عشر دغه ځای کې چې دی نو هغه نږدې خپل ګاونډ کې خپل نږدې ځای کې هغه ورکوه. ولا تیمموا الخبیث، او قسم کوئ د ردي منه د دغې نه، تنفقون چې تاسو خرج کوئ، ولستم بیاخذي، تاسو په خپله د هغې غوښتونکي نه یې، الا ان تغمزوا فيه، مګر که چې شمپوشي پکې کوئ، اغماز چې شمپوشۍ ته وایي. واعلموا ان الله غني حمید. الشیطان یعدکم الفقر، دا وعده یعیدو، دا د وعید نه ده. شیطان تاسو یری د فقر نه چې زکات مو ورکوئ، د الله لار کې خرچه مو کوئ، او تاسو ته حکم کوي بالفحشا، په بې حیایو سره چې هغه بربند طوافونه دي، بې پردې چې دی نو ګرځېدل دي. او والله یعدکم، دا یعدکم یعدو دا د وعدې نه دی. الله تاسو سره وعده کوي د مغفرت د خپل طرف نه، او فضلا د فضل یعنې د زیادت. والله واسع علیم، یؤتي الحکمة من یشاء، ورکوي حکمت الله چاته چې خوښي. د حکمت نه د قرآن علم مراد دی. الله د قرآن علم هغه چاته چې خوښي هغه له ورکوي، او بعضې د حکمت د هغې تفسیر کوي په عمل بالقرآن. الله چې دی نو ورکوي عمل په قرآن باندې، یا یعنی عمل په علم د قرآن باندې چاته چې خوښي. قرآن ټول خلق چې دی نو زده کوي، ولې دې باندې عمل د هغې توفیق هغه الله تعالی چاله هغه ورکوي. او بعضې مفسرین وایي چې د حکمت نه دلته اصابت القول والعمل، چې کوم کار کوي هغه هم صحیح، او کوم خبره چې د خولې نه وځي هغه هم صحیح. دا د الله تعالی یو پیرزونه ده، دا چې چاته چې دی نو هغه خوښي هغو له چې دی نو دغه پیرزونه پرې کوي. ومن یؤت الحکمة، او چاته چې د قرآن علم ورکړی شو، په قرآن باندې عمل توفیق ورکړی شو، داسې خبره داسې عمل چې هغه نفس الامر سره مطابقي، نو فقد اوتي خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر، او هغه چې تاسو خرج کوئ یو خرچه، یا تاسو چې دی نو منخ کوئ یو منخ هغه دې ته وایي چې الله که دا پلانکې کار چې دی نو هغه وشو، نو زه به دا کار کوم، خو هغې کې دا شرط دی چې هغه د عبادت نه وي، هغه د نوع د عبادت د هغې نه چې دی نو هغه نو دغه وفا په نظر سره یوفون بالنذر لیوفو نذورهم، نو د دې نظر د دې چې دی نو کول هغه بیا فرض دي، هغه واجب دي، هغه که نه کوي هغې کې بیا ګناهګارېږي. خو دې کې دا شرط دی چې هغه کوم شی هغه د نظر کوي نو هغه عبادت وي. دویم دا دی چې د کوم شی چې هغې نظر کوي هغه د ملکي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې لا نظر لابن آدم فيما لا یملک، چې دغه د ابن آدم دپاره نظر هغه نه دی په هغې کې چې د هغې د مالک ني، یا هغه شی هغه د هغې نه ني، د نوع د عبادت د هغې نه چې دی نو هغه ني. لکه داسې فرض که دا پلانکی کار چې دی نو اوس زه به ګډېږم، دا پلانکی کار اوس زه به چې دی نو ډولونه چې دی نو وم، دا پلانکی کار که اوس زه به ډزې چې دی نو کوم، نو دا ټولې خبرې هغه د خوشحالۍ باندې خلق چې دی نو کوي، ولې دا د نوع د عبادت د هغې نه نه دي. دې ځای کې یو حدیث کې راځي چې یو زنانه وه، صحابیه وه، هغې وی یا رسول الله ما چې دی نو دا منخ کړی که د دې غذا نه نبي علیه السلام روغ هغه راشي نو زه به ډول وم. دا د ډول خبره مې زده کړو چې هغه تاسو چې بیا حدیث چې دی نو هغه وایئ، هغې کې به دا راشي چې نبي علیه السلام ورته ووایه، بیا به وایي چې موږ ته خو ترجمه کې چې دی نو دا ویلي چې نظر به په هغې شي باندې هغه چې دی نو کوئ چې هغه د نوع د عبادت نه وي. نو دلته چې نبي علیه السلام هغې ته وایي چې ډول ووایه، نو د دې جواب دا چې د پیغمبر په خوشحالۍ، د پیغمبر په روغ پاتې کې راتلو دا خو عبادت دی،
ولې اوس چې پیغمبر علیه السلام هغه چې دی نو ووایي چې دا ډولو وه چې پیغمبر ورته ووایي نو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا نو دې وجې نه هغې ته حکم وکړ نو دا داسې شو لکه چې الله تعالی چې ملایکو ته وایي اسجدوا لآدم چې الله تعالی وایي دا کار وکړه نو بیا دې کې د ابلیس چون چرا څه ضرورت و دغه رنګې چې نبي علیه السلام وایي چې دا کار هغه چې دی نو هغه وکړه د خپل د نظر د هغې وفا وکړه دا هغې دپاره دا چې دی نو بیا عبادت شو دا د پیغمبر خبره شوه دا مونږ ته چې دی نو دا عبرت شو او بیا دا ده چې هغې داسې ډول نه و لکه دا کوم چې مونږ منع کوو داسې یو خوشحالي هغه وکړه لکه چې ډنګ ډنګ چې دی نو داسې یو خوشحالي یا څوک داسې چې دی نو دغه فیر چې دی نو هغه وکړي نو دا خو نبي علیه السلام ورته ووایي چې دا وکړه نو ځکه دا عبادت شو د پیغمبر په ویلو باندې هره خبره هغه عبادت ګرځي نو اوس دې باندې به ته قیاس نه کوي چې ته وایي که ما پلانکې کار چې دی نو وشي زه به ډول وم نو ته په د پیغمبر علیه السلام په خبرې باندې ته دا خبره قیاس کوي نو دې وجې نه قانون هغه دا دی او سنې خبرې داسې چې هغه د قانون د هغې نه مستثنی نو دې وجې نه هغه لکه یو قسم له استثنا لکه خضر علیه السلام هغه چې هغه دغه هلک هغه چې دی نو قتل کړی نو اوس موسی علیه السلام ته دا پته نه وه ځکه اعتراض یې وکړو اقتلت نفسا خو هغه ته دا هغه پته وه د الله د طرف نه علم وله ورکړی شوی چې هغه بېګناه به نه قتل کوی دی د هغې نه مستثنا دی نو دغه رنګې که چېرته هغې بیبي ته هغې صحابیه ته نبي علیه السلام چې دی نو ویلي چې ته د خپل نظر د هغې وفا چې دی نو وکړه نو هغه چې دی نو نظر هغه یې د دې وجې نه چې پیغمبر علیه السلام یې وکړه چې بس هغه عبادت شو او دغه شان چې د الله یو خبره هغه وی وکړه چې بس هغه چې دی نو هغه بیا هغه عبادت وي ولې په هغې باندې نور قیاسونه هغه به نه کوو تاسو ته ما یو واقعه ذکر کړې وه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوښه دا چې دی نو چا وتښتوله مشرکینو او چاته چې دغه انتظام والو د بیت المال او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اوښه عزبه نو د هغې خاوند د هغه صحابیه هغې چې دی نو مړ کړ او هغه یې ځان سره بوتله بیا صحابه کرام لاړل هغو د هغه مشرکینو نه هغه زنانه هغه یې هم ازاده کړله او هغو چې کوم خان بوتلي وو او سورلی هغه یې هم ازاد کړه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې دا بیرته مدینې ته دا زنانه چې دی نو هغه راله دا چې کله راله وي یا رسول الله ما دا نظر چې دی نو کړی و که زه مدینې ته روغه موټه لاړم زه به دا اوښه لالوم نبي علیه السلام ورته ویل چې دا خو ته عجیبه هغې ته د کوم وطن نه چې د کافرو د وطن نه دې ځای ته راورسولې نو ته هغې له دا بدله ورکوي بیا وي دا ستا ده دا خو زما ده چې دی نو هغه نه نبي علیه السلام لا نظر لابن آدم فيما لا یملک د دې وجې نه که یو ښځه دا نظر چې دی نو هغه وکړي که چېرته دا پلانکې کار وشي زه به دا غوایي حلالوم نو دا مال دا په کور کې غوان دي سړنګان دي میخې دي دا د هغوی د خاوني نو که هغه امضا کوي جو ټیک ته که هغه امضا نه کوي نو دغه نظر دا بیا نه کېږي اوس نظر به په هغه ځای کې لګوي چې کوم ځای کې زکات لګي ښه فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي صحابه زړه کې دا خبره یا په خوله باندې یا په زړه کې راتله چې یاره مونږ دا دغه صدقې چې ورکوو دا څرګندې ورکوو که پټې ورکوو الله تعالی فرمایي که تاسو صدقې څرګندوئ فنعما هي دا نعما هي د دې د ترکیب ته به لږ خیال وکړئ دا نعمه دا د افعال مدح نه دی ښه نعمه د حبذا دی او بئس دا د افعال ذم د هغې نه دی دو یو دغه فاعل غواړي یو هغه مخصوص ورته وایي یو تمیز نو دا نعمه دې کې چې دی نو بیا ضمیر دی هغه ضمیر هغه د دې دپاره فاعلي او وروستو شیئا کله راځي کله لفظ د ما چې دی نو راځي نو هغې نه دو تعبیر بیا په شیئا سره کوي او دا هیه وروستو چې راشي دې ته مخصوص بالمدح وایي نو اصل کې دا عبارت داسې جوړیږي فنعم شیئا هیه فنعمه ان تبدو صدقات که چېرته تاسو څرګندوئ دا صدقې
نو فنعمه هي نو دا خو ډېر ښه خبره ده. نو نعمه کې به ضمیر شي، هغه به دغې ته هغه به فاعل شي، او دا ما دا نه موصوله ده نه موصوفه ده، دا نکره ده. دې نه تعبیر په شیئا سره کوي، دا تمیز هغه دی. او تاسو ویلي چې نسبت للفاعل د هغې نه چې تمیز واقع شي هغه په حقیقت کې فاعلي، او دا هي دا مخصوص بالمدح شو. نو معنا دا چې فنعم شیئا هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. دا زیاته ښه ده، ځکه چې دغه ریا به پکې ني. نو سرګن انفاق چې ته وکړې نو دا لکه نورو دپاره عبرت شي، او نورم هغه به دغه وکړي، د الله په لار کې به خرچه وکړي. نو کله به دا صدقه سړی څرګنده کوي او کله صدقه هغه پټه کوي. چې د ریا نه ځان چې دی نو بچ کوي نو بیا پټه کوه، او چې نورو خلقو له هغه ترغیب چې دی نو ورکوي بیا څرګنده کوه. خو دا صدقه دوه قسمه ده، یو واجب ده او یو نفلي ده. صدقه واجبه لکه مثلا سرسایه شوه، یا لکه چې دی نو عشر زکات شو، دې کې حکم دا ده چې دا به څرګند ورکوي، چې خلق در باندې بدګماني نه کوي. ته چې اوس زکات پټ چې دی نو ورکوي، سرسایه پټ ورکوي، نو خلق به وایي چې یاره دا دی اړو نه زکات وکاږي نه سرسایه چې دی نو ورکوي. نو صدقات واجبه ده څرګند ورکول غوره دي، او نفلي صدقات دا پټ. ولې کله که دا یو مقصد دي شي چې خلق ته عبرت واخلي او دله شی ورکي، نو بیا خو نیت شي که نه، نو دا بیا غوره ده. ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم. نبی علیہ السلام سنو خلقو هغو سره به تعاون چې دی نو کو، بیا هغو به ایمان لراړه. نبی علیہ السلام تنه خفه شو، الله تعالی تسلی ورکوي چې ګوره ته شی هغه ورکوه، لیس علیک هداهم، تا باندې د دو هدایت هغه نه دی. او بعضې مفسرین وایي چې سنې صحابه په سنو خلقو باندې غریبانانو باندې خرچې کولې، هغو ایمان چې دی نو نه راړه، نو هغو ته هغه خرچې بندې کړې. نو الله تعالی وایي دا کار هغه چې دی نو مه کوئ، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدي من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. دا خپلو نفسونو دپاره کوئ، ځکه مخکې راغلي تجدوه عند الله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. او تاسو خرچه نه کوئ مگر د وجه د طلب د رضا د الله نه، دلته د وجهې نه رضا مراد ده. او وما تنفقون دا خبر دی لیکن په معنا د امر دی ښه، یعنی تاسو چې کومه خرچه کوئ خالص د الله د رضا د هغې دپاره کوئ. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تاسو له به پوره درکولی کېږي، وانتم لا تظلمون، په تاسو به زیاتې نه کېږي. دلته د ظلم نه نقصان مراد دی ښه، یعنی تاسو له به نقصان نه راکولی کېږي، تاسو باندې به زیاتې نه کېږي. دلته د زیاتې مطلب ده چې تاسو به نقصاني کېږئ چې دی نو نه. او ظلم په معنا د نقصان راځي، ولم تظلم منه شیئا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، دا للفقراء خبر دی، مبتدا مقدر ده. هذه دا صدقات چې دي نو للفقراء دا دپاره د فقراء دي، الذين احصروا في سبيل الله، چې د هغه د الله په لار کې بند دي. دې ځای کې علماو ذکر دي چې ګوره دلته صرف یو احصروا في سبيل الله ذکر دی. نو دین علماو را وخت کې دي چې مصارف د صدقو او مصارف د زکات خو ډیر دي، ولې دا احصروا في سبيل الله چې د الله په لار کې بند دي. لکه غازیان شله هغه د الله په لار کې بند دي، طالبان شله دا د الله په لار کې چې دی نو بند دي. نو بهترین مصرف د صدقو دپاره هغه چې دی نو هغه دی چې د الله په لار کې بند، د الله په لار کې بند دا چې د الله په لار کې ناست دي. نو غازیان دو خو د دنیا کار نه کوي، دغه رنګې طالبان دا خو د دنیا کار هغه نه کوي. نو مفسرینو لیکلی چې بهترین مصرف د زکات دپاره د صدقو دپاره طالبان دي او غازیان دي. لا یستطیعون ضربا فی الارض، چې د ځمکې کې د ګرځېدو د تجارت دپاره د هغې طاقت نه لري، ځکه چې اوس هلته کې تجارت کوي نو بیا به غذا څنګه کوي، او چې تجارت چې دی نو کوي نو بیا به علم څنګه چې دی نو حاصلوي. یحسبهم الجاهل اغنیا، او ګمان پې کوي ناپوه د غنیانو من التعفف د دې وجې چې ځان پاک ساتي. تعفف عفت دا ځان ساتلو ته وایي چې ځان هغه د سوال
د هغې نه پاک هغه چې دی نو هغه ساتي او تعرفهم بسیماهم او ته به دو پیژنې په علامو سره مطلب دا چې رنګ ته به یې ګورې لکه خلک چې وی رنګ را ببین حال را مه پرس وی رنګ ته مې ګوره نو مطلب دا دی چې هغه د وږي سړي او د تږي سړي د هغه په خپله دا شکل هغه چې دی نو حال هغه وی او لا یسألون الناس الحافا د خلقو نه سوال هغه چې دی نو نه کوي الحافا په دې حال کې چې بړستن ته جوړ شي لحاف بړستنې ته وایي لکه بړستن هغه د سړي نه چې دی نو دغه راتاو شي که نه نو دغه شانته نو تاویږي چې دی نو هغه نه اصل کې د الحاف معنا الحاف سره کوي ښه لکه نښتېدل لکه څنګه چې دا پیشو دا سړي سره چې دی نو تاویږي د سړي نه یا لکه دا ماشوم دی چې سړی چې دی نو خپو ته چې دی نو دی دغه شي دا اړم شي او په زور مند شي هغه چې دی نو اخلي نو لا یسألون الناس الحافا سوال نه کوي د خلقو نه الحافا یعنی الحاحا په دې حال کې چې الحاح او زبردستی هغه کوونکي دغه شان سوال هغه نه کوي د دې مطلب دا که سوال وکړي که نه مجبوره نو دغه هغه سوال دومره مضموم نه دی خو دا پاک نښتېدل چا سره چې سړی ته ځان نشي خلاصولی دا چې دی نو هغه مضموم دی دا د سوال زمونږ سنې خلق د مدرسو چنده یا د تنظیمونو دپاره چندې کېږي یا د جماعتونو دپاره چندې کېږي ته سوال وي دا سوال نه دی ښه دا نبي علیه السلام په خپله راکړلی دا غزا کې به نبي علیه السلام هغه صحابو نه به باقاعده د غازیانو دپاره د جهاد دپاره چنده ټولوله دغه شان چې دی نو د حضرت سلمان فارسي د هغه دپاره نبي علیه السلام چنده وکړله چې چا څخه چې دی نو د کجورو چې دی نو بوټي دي او دغه دی دا بوزغلی دی هغه چې دی نو راړی دغه شان مشکات کې به درته راشي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابه هغه راله هغه وږي مجبوره و نبي علیه السلام پاسېد او د صدقې د هغې ترغیب چې دی نو ورکړه صحابه کورونو ته د هغه ځای نه چې دی نو لاړه یو سړی هغه یو انصاري داسې چې دی نو تیلی راغستې ده چې هغه یې په لاس کې ټینګولی نو شوه دومره درنه او بیا په یو درنګ کې صحابه وایي چې یو ځای کې د پیسو چې دی نو دغه رشه ولګېدله بل ځای کې چې دی د دانو رشه چې دی نو هغه ولګېدله نبي علیه السلام مخ مبارک هغه پړقېده داسې خوشحاله شو چې خلقو چې دی نو داسې هغه دغه وکړه دا حصه واخیستله په صدقې کې نو چنده جدا شی دی او دغه دا چنده دا د پارسی لفظ دی ښه د دې معنا دا ده چې چند دی یو څو راکړه اصل کې دا چنده دی چند دی یعنی یو څو نو ټول مال څوک نه غواړي څه لږ غوندې نو که د جومات دپاره د مدرسې دپاره او د تنظیم دپاره څه لږ غوندې شی د نه چا چې دی نو وغوښته نو دې ته سپک کتل یا دې ته سوال چې دی نو ویل یا د سوال مذمت چې کوم هغه راغلی چې یو سړی بې ضرورته سوالونه چې دی نو کوي او دغه شان چې دی نو ګرځي د قیامت په ورځ باندې دی چې کله پورته شي نو د ده مخ باندې به غوښه ني صرف هډوکې به نو یعرف المجرمون بسیماهم د قیامت په ورځ باندې د هر چا خپل خپل نو دو ولګي د مدرسو په چندو باندې د جوماتونو په چندو باندې هغې باندې چې دی نو دا حدیثونه حمل کوي دا اصل کې د مدرسو دشمنانې د دو په زړه کې د مدرسو هغه اهمیت هغه ني دا هغه دی چې یو سړی هغه د ځان دپاره هغه سوال کوي نو زه لاړ شه چېرته مزدوري چې دی نو کوه د دې وجې نه دا په دې اډو کې چې دا خلک چې دی نو ګرځي یا دا دې ته پېښور چې دی نو هغه وایي دا پیشه نو د دو باره کې هغه دا دی چې سویه ورته مه خو دوله ورکوم ورکوی به اله چې تا ته هغه پته ولګي چې واقع دی چې دی نو مستحق دی نو پس ته چې دی نو هغه شیشې هغه ورکوه هغې کې هغه اجر دی وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون ما دا ټول د انفاق فی سبیل الله ترغیب دی هغه خلک چې هغه خرج کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې پټ او څرګند سرا د دې دا نسب بنا بر ظرفیت دی فی السر او علانیة یعنی فی العلانیه فلهم اجرهم عند ربهم حضرت علی کرم الله وجهه سره 4 درهم یوه د شپې ورکړله یوه د ورځ ورکړله یوه چې دی نو پټه یوه چې دی نو څرګنده بعضې وایي چې د حضرت ابوبکر څخه 400 روپۍ وي
نو 10,000 هغه د ورځې خرچه کړي د الله په لار کې، 10,000 د شپې، 10,000 پټې، 10,000 چې دنو سرګندې، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا. د دې ما قبل سره ربط دا دی چې د الله په لار کې هغه خرچه کوي. داسې خلک هم شته چې هغه چاله قرض هم نه ورکوي، هغه خرچه خو پرېږده، قرض هم نه ورکوي، او که قرض چې دی نو هغه ورکوي بیا په هغې باندې سود هغه چې دی نو اخلي. سود دا چې دی نو تاسو ویلي په اصولو کتابونو کې چې ربا اصل کې تفاضل ته وایي، فضل وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. نو ربا والله یربی الصدقات، نو ربا دا زیادت ته وایي. نو اوس هر زیادت هغه ممنوع نه دی، هغه زیادت چې دی نو ممنوع دی چې شوافی وایي چې هغې کې دغه وي دا طعم او ثمنیت وي، کوم څیزونه چې په هغې کې خوراک دی او په هغه قیمت دی، نو په هغې کې تفاضل بلا عوضه چې راشي نو هغه سود دی. امام مالک وایي چې قوت او ازدخار دی، چې کوم شی په هغې کې قوتي او هغه ذخیره کېږي، هغې کې تفاضل بلا عوضه هغه یو طرف ته چې دی نو راغی نو هغه سود دی. امام ابو حنیفه هغه وایي چې دغه کیل دی او جنس دی، چې کوم ځای کې جنس او قدر هغه چې دی نو رالو او په دې کې بلا عوضه هغه چې دی نو تفاضل هغه راغی نو دا چې دی نو سود دی. نو هغه اشیاء سته دې ته د ټولو محدثینو د هغو نظر دی الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، نو هغې ته هر یو هغې کې اجتهاد کړی دی. نو امام ابو حنیفه د هغه چې کتل دی چې دې کې جنس دی او قدر دی، نو هغه د ربا دپاره علت هغه قدر او جنس وي. امام شافعي چې کتل دی په دغه حدیث کې طعم او ثمنیت دی، څه مطعومات دي څه چې دی نو د اسمانو نه دي لکه ذهب او فضه، نو هغه طعم او ثمنیت وي. امام مالک هغه چې کتل دی نو دې کې قوت او ازدخار دی، څنې څیزونه هغه ذخیره کېږي او څنې چې دی نو څیزونه هغې کې قوت دی، هغه خلک خرڅ کي لکه غنم وغیره هغه چې دی نو هغه خوري، نو دغه قوت دی پکې، خوراک دی پکې. امام احمد بن حنبل د هغه نه یو قول د شوافیو په شان ته دی او یو قول د هغه نه هغه د امام ابو حنیفه د هغه په شان ته دی. او هغه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام هغه لار او موږ ته ابواب د ربا هغه نه دی بیان نکړه، د دې مطلب دا چې داسې جزئیات چې ټول هغه چې دی نو موږ ته پته ولګي چې دا څیزونه دا ربا ده او دا څیزونه دا ربا چې دی نو نه ده، دغه سم تفاصیل هغه موږ ته نه دی ښودي. ولا مجتهدینو هغه ټول د هغې چې دا کلیات چې دی نو ذکر کړه، نو هغې سره په خپله د کلیاتو نه بیا جزئیات هغه خلق هغه چې دی نو هغه معلوموي. نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې دا ویل دي، د هغې وجه دا ده چې د ربا دپاره سخت الله تعالی چې دی نو حکم هغه چې دی نو کړی دی چې کوم خلق هغه سود چې دی نو هغه کوي، قیامت پر ورځ اول چې د قبرونو نه پاسي نو د لیونو په شانته هغه به وي، هغه چې دی لکه څنګه نشې چې کړي او داسې تاویږي غورځېږي، نو دغه شان شکل کې به نو خلق به پیژني چې دا هغه خلق چې دو سود هغه چې دی نو هغه کړی. نو دلته کې د سود د هغې دپاره داسې سزاګانې هغه چې دی نو ذکر شوي دي چې هغه ډېر زیاتې سختې دي. نو دې وجه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړ او ابواب د ربا ربوي چې د څیزونه هغه موږ ته پوره جزئیات او نوم په نوم باندې هغه بیان کړي نه دي، لیکن دغه مجتهدینو هغه اجتهادونه کړي دي او هغه چې د څیزونه هغه ښودل دي. الذين ياكلون الربا هغه خلق چې هغه خوري سود. نو ګوره دا مطلب نه دی چې خوراک که خوري نه او اخلي، نو د دې وجه نه اکل د دې نه د اخذ مراد دی. کوم خلق چې هغه سود هغه چې دی نو هغه اخلي، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، دو به د قبرونو نن پاسي مگر هغه شان چې هغه ګډوډ کړي شیطان پیری من المس د لیونتوب نه، یعنی مس هغه جنون ته وایي. نو مطلب دا چې لکه یو سړی لیونی دی او بیا پیریان دی پی او دې دا ګډ وډ هغه چې دی نو وي تاویږي چې دی نو را تاویږي،
نو د قیامت پر ورځ باندې دغه شان به پورته کیږي. نو تخبط هغه چې دی نو د ګډوډ کولو ته چې دی ګډوډ کړي شیطان یعنی پیری او من المس دغه جنون د اغینا او یا یتخبطه الشیطان چې هغه ګډوډ کړي چې دی نو شیطان من المس د لاس لګولو نه شیطان ور سره لاس چې دی نو لګي او دی چې دی نو ګډوډ هغه چې دی نو شي. نو دلته کې مفسرین وایي چې دا سړی هغه چې دغه کېږي دا خو د جنون نه دی چې دی نو ګډوډ کېږي دی چې داسې اوړي داسې اوړي د نشې او د جنون د هغې نه چې دی نو اوړي د شیطان د لاس لګولو د هغې نه خو یو سړی هغه داسې ګډوډ کېږي نه چې شیطان ورسره لاس ولګو جدی دی چې دی نو بیا دغه تاویږي را تاویږي ګډوډ دي شي. نو روح المانی د دې جواب هغه چې دی نو کړ دی هغه یو شي دپاره ګڼ شي اسباب راځي. کله د جنون دی پکې یا خلط سودا ده پکې او جو دغه وخت سره شیطان ورسره هم لاس هغه ولګوي نو دا هم صحیح ده چې دا د شیطان د لاس لګولو نه دی ګډوډ شو یا د خلط سودا د هغې د وجې نه ګډوډ شو یا د جنون د هغې د وجې نه ګډوډ شو. نو د قیامت پر ورځ باندې دا اوله نشانه ده دی چې دی د قبر نه پاسي لا یقومون دو به نه پاسي من القبور د قبرونو نه الا کما یقوم الذي مگر پشان د قیام هغه یتخبط الشیطان دا ما مصدری ده نو پشان د قیام د هغه سړي چې یتخبط الشیطان چې هغه شیطان هغه ګډوډ کړي من المس د جنون نه. نو مطلب دا دی چې لیونی یا من المس د لاس لګولو نه چې دغه دا دې طریقې سره الله ولي چې دی نو پورته کوي ځکه دی چې څه کار کوو نو دا لیونتوب و دی عاقل نه و دله الله مال ورکړی و نو دی لګېده په دې باندې سود هغې چې دی نو اخیسته ذلک بانهم دا سود دو ولي کوي دا په سبب د دې چې دوی انما البیع مثل الربا دا بیع چې ده دا د ربا په شانته ده. اصل کې دا دوبه مبالغه کوله چې بیا دا په شان د ربا ده مشبه به هغه اصلي. نو مطلب دا ده چې ربا خو داسې حلاله ده چې حتی کې چې دا بیا دې سره مشابه ده. نو دا تاسو ترخیص کې ویلې دا هغه تشبیه مقلوبه چې مشبه ته مشبه به وګرځي او مشبه به هغه ته مشبه کې. نو په کار دا وه چې انما الربا مثل البیع دا ربا چې دا د بیع په شان ده لکه بیع چې تجارت دی او هغه یو جایز خبره ده نو دغه رنګې چې دی نو دا ربا هم جایز ده خو دو ولګېدل بیع هغه مشابه کړه د ربا سره دا د مبالغې د هغې دپاره. الله وی واحل الله البيع وحرم الربا الله چې دی نو بیع هغه حلال کړل ده او ربا هغه حرام کړل ده. فمن جاءه موعظة من ربه چاته چې راشي د الله د طرف نه نصیحت فانتهى او دغه وکړه د هغې نه بعد راغی فله ما سلف د دپاره دی هغه چې کوم مخکې هغه چې دی نو تېر شوي دي. مطلب دا دی چې یو سړی مسلمان نه یا لکه د جاهلیت په زمانه کې چې صحابه کرامو د هغو نه چې دی نو هغه یو خبره شوې ده او بیا حکم هغه چې دی نو راغی دی د هغې نه باز راغی نو فله ما سلف هغه مخکني خو ورته معاف شله هو امره الی الله د هغې حکم هغه چې دی نو الله ته دی چې مطلب دا چې آینده وله توفیق ورکوي که نه. ومن عاد فاولئک هم اصحاب النار او څوک چې واپس شو نو دغه د دوزخیان دي هم فیها خالدون. یمحق الله الربا ویربي الصدقات ربا الله ختمی او صدقې هغه الله تعالی زیاتوي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې سودي کاروبار چې کوم خلق کوي د دې صلیح کاله دي دا په صلیحتو کالو کې دننه دا بیا چې دی نو الله تعالی هغه چې دغه کوي ختموي. والله لا يحب كل كفار نسیم الله تعالی محبت نه کوي هر ناشکره او ګناهګار ګوره لا يحب. نو یوه سزا دا ده چې لا یقومون الا کما یقوم الذي او دویمه سزا هغه چې دی نو دا ده چې وامره الی الله او دریمه سزا دا ده چې یمحق الله الربا او څلورمه الله تعالی ورته ویل لا يحب كل كفار اسیم الله تعالی محبت نه کوي هر ناشکره او ګناهګار نو لا يحب دا سزا الله تعالی په سود باندې هغه ورکوي.
او ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے ایمان والو د الله نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا او پریږدئ دی هغه چې کوم باقی دی د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ نو مطلب دا دی چې کوم دغه معاملې هغه صحابه کرامو هغه کړوې د دې نه مخکې نو بیا حکم راغی د حرمت ربا نو الله تعالی وایي چې دا کوم سود چې تاسو کړ دی اغسطه دی هغه خو واغسته هغې واپس کول نه دي لیکن نور چې کوم ستاسو هغه بقایا ده هغه به نه اخلی فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار نه کوئ فاذنوا بحرب من الله ورسوله تاسو اعلان واورئ په جګړې سره په یو لوی جګړې سره حربین کې دا تنوین پاره دی تعظیم شو په یو لوی جګړې سره د الله نه د الله د رسول نه د الله د الله رسول جنگ هغې ته تیار شئ نو د دې وجه نه د ربا د هغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا دومره فکرمنو د هغې وجه دا ده چې ربا باندې داسې چې دی نو سزاګانې 5 غټې غټې سزاګانې هغه په قرآن هغې کې ذکر شوي دي داسې سزا دا ګوره په بل څه شي باندې نه ده راغلې چې که تاسو دې نه باز نه راځئ نو د الله او د الله رسول جنگ ته تیار شئ د غلا مطابق نه دی ویلي د زنا مطابق نه دی ویلي د نور خبرو مطابق هغه داسې واضح اعلان هغه چې دی نو نه دی شوی او دلته هغه چې دی داسې واضح اعلان هغه وکړه نو د دې وجې نه د سود د هغې نه ځان هغه چې دی نو هغه دغه کړي بچ کولي حدیث کې راځي چې کوم ځای کې اتقوا الربا والربا د سود نه به هم ځان ساتئ او د شایبې د سود د هغې نه به هم ځان ساتئ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عادت مبارک په مدینه منوره کې هغې کې د بازار چکر به کله و نو چې نوی دکان به یې ولیده نو هغه سړي ته به یې ویې تا فقهي مسلې تا د مسایل زده کړي دي د تجارت هغه به او نو بیا به یې د استاذ تپوس وکړي د چا نه دي زده کړي دي نو هغه به کله د صحابي نوم واغسته کله به یې د تابعین نوم چې دی نو هغه واغسته نو هغه به یې بس ټیک ته او دا به یې وي چې دا تپوس زه ځکه کوم چې زمونږ دغه ګنده نه کوي زمونږ دا بازار چې دی نو ګنده نه کوي دې سره په نور دکانونو باندې هغې باندې اثر غورځېږي نو دقه مثال هغه نن سبا هغه زمونږ هم دی ښه که په یو بازار کې په هغې کې یو ناجایز خبره چې دی نو کېږي یو سودي کاروبار چې دی نو کېږي په ټول بازار په ټول کلي په ټول علاقه باندې د هغې اثري او چې حکومت یې کوي دا نن سبا موږ ولې دا سلټه کولي ګرځو دا د دغې وجې نه سلټه کولي چې دی نو ګرځو نه سوالونه قبلیږي نه چې دی نو عبادتونه قبلیږي نه په خلو کې برکت چې دی نو هغه پاتې دی نه په عبادت کې څه تاثیر چې دی نو پاتې دی نه په واز نصیحت په هغې کې چېرته څه تاثیر چې دی نو پاتې دی دا ولې ځکه چې حکومت هغه په سود باندې هغه روان دی او دا پرېږده وایي چې بغیر د سود د هغې نه حکومت چلیږي نه نو څه معنا دا خلفای راشدینو چې حکومتونه چلول دي هغه بېر د سود نه هم چلېدلي دغه شان چې دی نو د هغه د دې نه مخکې چې کوم مسلمانان بادشاهان تېر شوي دي نو هغو بغیر د سود نه حکومت هغه نه دی چې دی نو چلولی نو د پاکستان د معیشت چې خراب دی نو دا د دې وجې نه هغه چې دی نو هغه خراب دی چې د دو د لیډرانو په ذهن کې هغې کې دا خبره پرته ده چې بغیر د سود نه حکومت هغه نه چلیږي نو ټیک د هغه سود خو چې دی نو هغه وکړه لیکن هغې سره ټول دا د 100 کروړو دغه عوام د دو عبادت او د دو دین او د دو چې دی نو سوالونه هغه بې اثره کړه ځکه چې کوم ځای کې هغه د سود د هغې ملاوټ چې دی نو یي نو نه به په هغه پیسو کې برکت او نه چې دی نو په هغه عبادت هغې کې چې دی نو څه برکت ورنه چې په پاکستان کې په دې کې چې دی نو سودي نظام ختم شي دو دا خبرې به هم کولې چې موږ څخه متبادل چې دی نو معیشت هغه چې دی نو کوم ځای کې دی نو مولانا تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم شیخ الاسلام نور چې دی نو مشرانو هغو باقاعده دوله نصاب او باقاعده دوله اسلامي معیشت د هغې چې دی نو دغه ورکړ دی پروګرام هغه ورکړ دی ولې داسې باني
او د ترې ترین چې کله جوړ شو نه بټو هغه باقاعده هغه دی چې دنو دا اډر یو کو چې 15 کالو کې دنه دغه وکړه دا داسې نظام چې دنو جوړ کړي چې دا زړې خلکو دا قرضې مرضی چې دنو ختم شي او 15 کال وروسته هغه به چې دنو په ملک هغه به سودی معیشت هغه به چې دنو نه سودی کاروبار هغه بني دا باقاعده چې دنو دا حکم کله چې هغه 15 کال پوره شلو نو دغه وخت سره د نواز شریف چې دنو دورې حکومت نو دغه وفاقي شریعه عدالت هغه چې دنو حکومت هغه ته وایي چې 15 کال هغه پوره شلو اوس تاسو سودی کاروبار هغه چې دنو پرې دی نو دا د حکومت طرف نه هغه په سپریم کورټ کې چې دنو درخواست ورکړل شي چې پاکستان د دې برداشت هغه چې دنو نشي کولای لہذا دغه حکم چې هغه د هغه وخت وزیر اعظم کړل دی نو دا د معطل شي نو سپریم کورټ هغه چې دنو معطل کا او دغه وخت د وزیر اعظم د هغه په درخواست باندې د مخکنی وزیر اعظم دغه چې دغه حکم هغه چې دغه معطل کو او دغه د لپاره علما هغه دغه کوشش هغه کوي او کله چې د مخ کې زمونږه په دې دور کې د مسلم لیگ سره زمونږه اتحاد هغه چې دغه هغه شو او موږ د هغه حکومت هغه سره تعاون کړو نو هغه کې سره فرض ته خبره و چې د مسلم لیگ مشران ویلو چې موږ بچ دینو سودی نظام هغه چې دینو ختمو نو همیشه د پاکستان د هغه چې دینو هغه حکمرانان چې د علماء سره دوکي کوي علماء سره به معاهدې چې دینو هغه وکي بیا د خپل د خبرې هغه نه واوړي نو دوسرا په دقه باندې دا اتحاد چې دینو شو چې سودی نظام هغه به چې دینو هغه ختمو نو سو پورې چې پاکستان کې سودی نظام دی نو نه به پکې د دعاګانو چې دینو سری نه به پکې د عبادت چې دینو هغه سری او نه به چې دینو د دوه معیشت هغه خشي نبی علی السلام دا چې کله دا حکم راغی نو دغه حج کې هغه اعلان چې دینو هغه وکړ وې د حضرت عباس رضی الله تعالی د هغه چا سره معامله وا په هغه باندې سود چې دین او ما غو سود چې دین دغه کو پرېخه دغه شان نبی علی السلام د د قرآنی چا باندې یو وینه چې دین او دم هغه چې دین هغه دیتو نو نبی علی السلام وی چې هغه مخکنی خبرې دی هغه ما چې دین معاف کړی ناول وسړې هغه به ځان نه شروع کړي نو علاوه په پاکستان کې سود هغه چې دین هغه ختميږي چې هغه سړی هغه په تخ باندې کېنی چې هغه په خپل سود نه اخلي چې کله په خپل سود چې دینو اخلي سودی کاروبارونه کوي نغه کله چې دینو سود هغه ختمي نو دی وجنه د پاکستان کې دا یو علمیه ده په ټوله دنیا اسلامي ممالک او هغه کې دا علمیه ده چې هغه سودی چې دینو کاروبار هغه کوي نو دی وجنه په دعاګانو کې اثر هغه نشته دی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم کتاسو توبه وباسئ فلکم رؤوس اموالکم تاسو د پاره اصل دغه راس المال بستاسو لا تظلمون نه به تاسو ظلم کوئ ولا تظلمون نه به تاسو ظلم کیږي پتاسو به ظلم هغه چې دینو نه کیږي چې اصل مال تاسو لنه راکړي تاسو به نه کوئ سود بنا اخلئ وان کان ذو عسرة او کو خاون د تکلیف نو فنظرة الى میسره دا کان وان کان ذو عسرة نو دا کان تامه دی کان تامه په معنا د ثبتي یعنی و ان ثبت ذو عسرتين کڅوک تکلیف والا هغه چې دینو ثابتو نو فنظرتن یعنی فله نظرة الى میسره د دې لپاره انتظار دی تر فراخی پوري چې د لاس آزاد شي مطلب دا یو سړی د تاوله پیسې ورکړ دي هغه څنګه نشته نو لګ انتظار هغه کوه حدیث کې راځي چې تاسو چاله قرض ورکړئ او بیا ورته لګوندي هغه چې دینو د نیټې نه وروسته ګورئ نو دا لکه تاسو چې هغه لا خیرات چې دینو هغه ورکوي او ان تصدقوا چې پرې دی ورته خیر لکم دا تاسو لپاره ډېره غوړي ان کنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ويریږي د هغه ورځې چې واپس کېدی شي تاسو په هغې کې الى الله طرف ته مطلب دا چې قیامت ورځې د هغې نه ویریږئ تاسو ته ما ویلو چې دا آیات مفسرین وایي چې په قرآن کې دا د ټولو نه اخري هغه چې دی نو هغه آیات دی څنګه روایتونو کې راځي چې دی نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ورځې وروسته دنیا نه رخصت شوی دی
سنو کې د میاش راځي سنو کې زیاتې چې دینو راځي ولې یو روایت د دیوم چې دینو هغه راغله چې دین رستو درې ورځې بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه هغه تللی نو ګوره اول کوم آیتونه راغلي اقرا او اخري کوم راغی واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نو د دې څه مطلب چې د لوستلو د قرآن د دین لوستلو د علم چې د حاصلولو مقصد څه دی چې سړي کې تقوا راشي واتقوا یوما ویریږئ د هغه ورځې نه چې ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وربکړل شي هر نفس چې څه کړي وهم لا یظلمون یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم دا د ربا د هغې د هغې د منی او د هغې د حرمت د هغې نه وروسته بیا معاملات ذکر کوي دا آیات چې دی نو دا د بیع السلام باره کې دی تاسو هدایه کې ویلي بیع السلام هغه چې دی نو دې ته وایي بیا د عاجل له په عاجل سره چې اوس ته پیسې چې دی نو واخلي او شی وروستو هغه چې دی نو هغه ورکوي لکه زمونږ خلک په دغې کې بادرو کې هغې کې چې دی نو دانې دغه پیسې چې دی نو هغه ورکي او دانې بیا په مني کې هغه چې دی نو هغه اخلي نو دې ته بیع الفقرا چې دی نو وایي دا د غریبانانو بیا نو هغه سړی چې دی نو هغه ولګي پیسو باندې ځان له څه کار مار چې دی نو وکړي او هغه فقیران هغه د هغو سره خو خپل فصل نشته نو د هغو لوکوټې تسلي وي چې ماله به په مني کې چې دی نو زه دانې مې چې دی نو هغه اخیستې دي نو د قیاس تقاضا خدا ده چې دا بیا د معدوم ده او تاسو کې د هدایه کې ویلي چې بیا د معدوم هغه چې دی نو ممنوع ده نو دې ځای کې دغه چې دی نو نشته دی دا مبیع چې دی نو نشته پیسې چې دی نو واخیستل نو دا څنګه بیا د معدوم هغه خو ناجایز ده نو دا خلاف القیاس راغله خلاف القیاس راغله خو دې کې دې لپاره اته شرایط دي هغه اوصاف به ذکر کوي چې داسې به نه وي چې د پلانکۍ ځمکې خو دا پیسې واخله ماله دومره جوار دا پیسې واخله ماله دومره چې دی نو شولې نو هغه چې دی هر پټي هغه چې دی ارزې هغه چې دی نو هغه یي نو دې وجې نه دا په شروطو سره هغې سره چې دی نو دا جایز ده او شروط دی هغې په بیع السلام کې په هدایه کې تاسو ویلي هغه ته چې دی نو شروط دي نو خو اسې دا بیع السلام دا خلاف القیاس هغه راغله د قیاس تقاضا ده چې دا د بیع د معدوم ده نو حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه وایي چې دا د سلام متعلق دا آیتونه راغلي یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ای ایمان ولو کله چې تاسو معامله کوئ د قرض الى اجل مسمن تر نیټې مقررې پورې نو دغسې سلام کې نیټې نو الى اجل مسمن راغلی نو فاکتبوا دا لیکئ اول یکتب بینکم کاتب بالعدل او کوم سړی چې هغه لیکل کوي نو هغه به په انصاف سره هغه لیکل کوي ولا یابه کاتب ان یکتبه دی به دا انکار هغه نه کوي چې زه چې دی نو نه لیکم کما علمه الله لکه دله چې الله څنګه تعلیم ورکړ دی دا کا پر تعلیل دی یعنی د دې وجه نه چې الله دله تعلیم ورکړ دی نو دی د انکار نه کوي او فلیکتب دی د لیکي ولیملل للرجال الحق املا به کوي هغه سړی چې په هغه باندې حق چې ما باندې دا شی هغه چې دی نو راغی ولیتق الله ربه د الله نه به یریږي هغې کې به ګړبړ نه کوي ولا یبخس منه شیئا او نه به کمی د هغې نه څه شی فإن کان للذی علیه الحق چې کوم یو سړي باندې حق دی سفیها هغه لیونی او ضعیفا یا چې دی نو دغه وي دا کمزوري او لا یستطیع ان یمل هو یا دا چې دی د هغې هغه املا هغه چې دی نو نشي کولی په ژبه نه پوهېږي چاړه دی نو فلیملل ولیه بالعدل هغه ځای کې املا هغه به ولي د ده کوي په انصاف سره او واستشهدوا شهیدین من رجالکم دوه کسان هغه به په دې باندې ګواهان نیسئ فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان که دوه سړي نی بیا یو سړی او دوه ښځې یوازې د ښځو شهادت دا شریعت کې نه دی معتبر او امام مالک رحمه الله وی چې یو د رضاعت مسله ده چې هغې کې صرف د ښځو هغه چې دی نو شهادت هغه قبلیږي خو جمهور په دې باندې دي چې هغه وایي چې یو سړی او دوه ښځې چې اوس د دوه ښځو د هغه د یو سړي امته د هغه شهادت دی دا مخکې
د یو څو کاله هغې باندې دا ښځې چې دی نو اسلام آباد کې وتل وي دا دې کال کې نه دی کې خو هغو ترقي کړې ده دې کې خو هغو نورې خبرې راوښکې دي هغو مخکې دا یو ګڼ کاله کېږي دی ویلي چې مونږ ولې مونږ د چا نه څه کم یو د سړو نه څنګه کم یو چې زمونږ دغه دوه ښځې او د یو سړي سره برابر نو په دې باندې اعتراض هغه چې دی نو کوو اوس ترقي وکړله په دې اعتراض کوي چې دا پلار او یا رور یا دا سړي یا اسلام مونږ ته دا ولې وي چې تاسو چې دی نو دا ستاسو خاوند دی نکاح د سره چې دی نو شوی دی او دغه ځای کې د سره به یې دا خو زمونږ کار دی که د سره یو او که نه بل ځای ته ځو او که بل ځای ته چې دی نو ځو مولانا غلام غوث زاروي رحمت الله علیه هغه یو ځل تقریر چې دی نو کو هغه وی چې دغه اسمبلی کې یو ښځې چې دی نو دغه خبره د پردې هغه چې دی نو راپورته کړله چې دو وایي چې تاسو چاردیوالۍ کې کښېنئ یا دا مولیان وایي چې تاسو به بورقې اچوئ یا تاسو به پړونې چې دی نو اچوئ مولانا غلام غوث زاروي رحمت الله علیه هغه ډېر ښه دغه د حاضر جواب هغه وایي چې دا د پردې حکم دا هغې د